بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، د افغانستان د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی صاحب یو بیان مخې ته راغلی دی. هغې کې هغې ویلي چې موږ غواړو چې د پاکستان سره ښه تعلقات او ښه مراسم وساتو او د ترهګرۍ سره سره په نور ستونزو باندې خبرې وکړو. د پاکستان چې کومې ګیلې شکوې دي، کوم خفګانونه دي، نو موږ غواړو چې هغه د خبرو د لارې ختم کړو. دا یو ډېر ښه سټیټمنټ دی او د پاکستان د طرفه هم د دې یو مثبت جواب راغلی دی. پاکستان وایي چې موږ د لومړۍ ورځو نه د افغان طالبانو نه یوه غوښتنه ده چې خپله خاوره زموږ خلاف مه استعمالوئ او هلته چې کومې ترهګریزې ډلې دي د هغې خلاف په منظمه توګه کاروایي وکړئ. دغه د افغانستان په ګټه کې هم ده او د پاکستان په ګټه کې هم ده. د دواړو طرفونو بیانونه مثبت دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. خو دلته یو خبره زه دا کوم چې اوس دې وخت کې سراج الدین حقانی صاحب چې دا کوم بیان ورکړی، نو په کار دا وه چې د نن نه 15 کاله مخکې چې کوم دوی په رسمي توګه ویلي چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي، دغه خبره دوی هغه وخت کې عملي کړی وی. نو دا دومره زیان به نه کېده، دا دومره غلط فهمۍ به نه خورېدې، دا دومره انساني نقصان چې وشو، خلکو ته زیان ورسېد، دنیا خلک شهیدان شو، دا به نه کېده. که تاسو وګورئ نو صرف په کال 2015 کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بلوچستان، خیبر پختونخوا، په دې کې د 200 نه زیات حملې شوي دي. په هغې کې په سوونو خلک سیول او عسکري دواړه دا شهیدان شوي دي او دغه ټولې حملې چې کومې وي دا د افغانستان د طرفه وي. څه باقاعده د هغه ځای نه شوي، څه هلته منصوبه بندي شوې، څه داسې دي چې حملې دلته شوي، خو د هغې ماسټر مایند چې کوم هغه په افغانستان کې ناست. نو په کار دا وه چې هغه وخت کې عملي اقدامات شوی وی، نو نن به حالات دې ځای ته نه رارسېدی او د افغان طالبانو د دغه رویې د وجې، د دغه انکار د وجې، کوم چې اوس دوی اقرار کوي، افغان ولس ته چې کوم زیان ورسېد، د پاکستان نه مغی واپس ولېږلی شو، د ایران نه ولېږلی شو، یورپي هیوادونو نه هغوی افغانستان ته واپس راولېږلی شو. دا دومره زیان چې افغان ولس ته وشو، دا به هم نه کېدی. د پاکستان په هغه وخت کې مې یو غوښتنه وه، اوس هم دغه یو غوښتنه ده چې څومره ترهګریزې ډلې دي د هغې پر ضد دې کلک ګامونه پورته کړی شي، کاروایي دې وشي، هغې دې یا سمې لار ته راوستی شي او که سمې لار ته نه نو هغه دې د افغانستان د خاورې نه ختم کړی شي. اوس ورو ورو د افغانستان چې کوم دا وخت حکومتي چارواکي دي، نو هغې هغه خپله غلطي تسلیموي. د سراج الدین صاحب د بیان نه هم دغه خبره ښکاري او دا خبره په نړیوال کچ منلی شوې ده چې په افغانستان کې دا وخت مختلف ترهګریزې ډلې هغه نه صرف دا چې منظم شوي دي، بلکې هلته تربیتونه کیږي او بیا هغې د مختلفو هیوادونو پر ضد استعمالیږي. نو پاکستان په دې بیان باندې باقاعده توګه د مذاکراتو دغه جواب نه دی ورکړی، خو دا یې ویلي دي چې او موږ دغه غوښتل چې تاسو عملي ګامونه پورته کوئ او زموږ چې کومه ګیله ده هغه ومنئ او د ترهګرو پر ضد اقدامات وکړئ. نو الله دې وکړي چې پاکستان او افغانستان په دې موضوع باندې یو شي، په دې سټیټمنټ باندې یو شي او دوی دواړه عملي ګامونه پورته کړي. دا د پاکستان د ولس هم په خیر کې دی، د افغانستان د ولس هم په خیر کې دی. خو دا وخت حالات دې ځای ته رسېدلي چې اول ګام به افغانستان پورته کوي. د افغانستان چې کوم دا وخت حکومت دی، د هغې مشران به یې پورته کوي او پاکستان کلیر کړ دا خبره کړې چې زموږ مخکې هم دغه مطالبه او اوس هم دا ده
که افغان طالبان زموږ مطالبه مني د دغه خلکو خلاف کاروایی کوي نو زموږ هیڅ دوی سره جنگ جګړه د افغان خبره نه پاتې کیږي. نو په کار ده چې کم سټیټمنټ سراج الدین حقانی صاحب ورکړی دی دغې له عملي شکل ورکړي او مزید انتظار ونه کړي ځکه چې مزید انتظار به نور نقصان وکړي چېرته چې حادثه الله په امان.